وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعزمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل وأنتم من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. دو حمد و صلات نفس او د تلاوت دغه آیتونو مبارکونه رستو په ډیر عقیدت او محبت سره آقا کریم علیہ السلام مبارک باندې درود پاک شریف ولولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وصحابيات سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. تیر شوی درس د جمعې مبارک دی تقریر هغه شروع دی 50 نمبر آیت د سوره بقره شریفه هغه باندې سو بیان شوی وو. آخری کلمات د آیت کریمه چې وو د 50 نمبر آیت کریمه هغه دو چې فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. لاول د بنی اسرائیل ته د هغه عظیم نعمت ذکر وکړو کم چې دریاب کې ورته 12 لارې الله رب العزت برابر کړې وي چې کله موسی علیہ السلام همسا مبارک خپل دریاب ته ورغورځوله دغه احسان نو ورستو بیا ورپسې بل لوی احسان چې هغه د نجات خبره وا د بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام او د لخر د بنی اسرائیل د امتیانو او بل دا چې دغه د دشمن د غر کېدو خبره چې کوم موسی علیہ السلام هغه د پاره دعایبت کړي و نو هغه تذکرې پکې هم وکړه چې فانجیناکم واغرقنا آل فرعون موږ تاسو ته نجات درکړو او غرق کړو مونږه فرعون او داغه لخر وانتم تنظرون سرا دا چې حال داو چې تاسو قتل چاغي غچغه والے او غي غر کېدل. اوس دې نه یو اخذ ایو خبر راوځي چې کله کوم څوک زیاتې کوي ظلم کوي نو الله رب العزت بیا هغه ظالمان خلقو ته خي چې دا غي حشر سره نو بنی اسرائیل ته الله رب العزت هغه حشر د فرعون او د قبطیان داغه د لخر هغه دي ته وخود. د دې وجنا په دې دنیا کې کوي سړی هر څه کوي نو هغه پښتو کې متلوم دی دا ځان نه کوي که ښه عمل کوي نو باری تعالی دل په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دا غي ښه بدله ورکوي او کله چې بد عمل کوي نو دا هغه بد بدله په دنیا کې هم کله ملاويږي او په آخرت کې هم ملاويږي او چې کله مقابل کې ځان سره د الله رب العزت د رحم
او د فضل مستحق وګڼي مستحق جوړ کی او بیا هغه کارونه وکي نو الله رب العزت په هغه باندې فضل کوي رحم کوي او چې کله دیدا دانستا د شکار کوي او بیا وی چې ورګه مرګ راتلو نه مخکې و بیا توبه وباسم نو فرعون هم چغې ډېرې والي وي چې آمنا برب موسی و هارون منګه ایمان د موسی علیه السلام او د هارون السلام پر رب باندې ایمان راوړل دي دا چغې والي وي خو جبرئیل علیه السلام ورته درودینیل په غتور لخو باندې داخله ډک کړه او بس همدغه شي مردار شو اوس د هغې نه وروسته چې کله بني اسرائیل او دی لاړل دی خو چونکې هجرت وکړو او دغه لار کې چې دی دغه واقعه د غر کېدو د فرعون او د لښکریانو یې راغله بیا دی یو ځای ته ورسېدل خو دا بني اسرائیل هم داسې ډېر څه ناشنا قوم داسې جلالي پیغمبر ورپکې و او یو څه چې دوه پیغمبران چې هارون علیه السلام هم الله رب العزت ورسره د موسی علیه السلام مبارک په دعا باندې هغې ورسره هم په نبوت کې ملګري کو او د دو ملی پې مضبوطه کړه وشدد به ازری ویلی موسی علیه السلام دعا کړې وه زما ملا پې مضبوطه کړي د دې چې کله روان دي په لاره باندې ځینو یو ناشنا کار یو قوم یې ولیدو هغه قوم لګیا دی ځان لی چې دی نو خود ساخته معبود جوړ کړی دی د سخي په صورت کې یا د بقر په صورت کې هر څه چې هغې ته سجدې لګوي نو دی بني اسرائیلو دا خبر وکړه چې اجعل لنا الها کما لهم آلهه مونږ د پاره هم داسې خدای چې کوم دی نو وګرځوه څنګه چې د دوی دپاره خدای دی او دوی ورته عبادت کوي نو موسی علیه السلام په ډېر د قهر اظهار وکړو او وایي تاسو ډېر جاهله قوم یې نو مخکې لاړل تیه میدان ته ورسېدل هلته تیه میدان چې دی نو دا تقریبا یعنی په 12 میله کې دا پروت و او دی په دې کې چې دی پړاو وکړو موسی علیه السلام الله رب العزت چې دی نو کوه تور ته وبل چې تراشه د هغې ذکر قرآن عظیم الشان کړی دی او دا تقریبا د ذوالقعدې 13مه ورځ وه نو دا گویا کې 10 ورځې د ذوالقعدې او 10 ورځې د ذوالحجې دا ورځې چې دې ته راشه دا الله رب العزت د راز باز د پاره چې کوم دی نو دا مقرر ویل اول 10 شوې بیا چې کوم دی نو 10 ورپسې نورې زیاتې شوې مفسرین مختلف وجه بیانوي چې دې دوران کې موسی علیه السلام مسواک کړی وغیره وغیره نو 40 شپې راغلې او موسی علیہ السلام دغه کې فرمایلی فقال موسی انی ذاهب الی ربی سیهدین زه الله رب العزت یعنی هغه د عزت هغه مقام ته تلونکی ما الله رب العزت چې ما ته خپل معیت راکړي او په دې قوم کې هارون علیه السلام چې دی نو وروسته پرېښودو په دې دورانیه کې په دې قوم کې چې دی نو یو پکې سامري هم و سامري دغه سامري دبه د زرګرۍ کار کوو یعنی د کالو مالو دا جوړولو دا کار نه کوو
چې کله موسی علیه السلام کوه تور ته تشریف یوړو نو د فرعون یو میشن دغه یو میشن شروع کړ د سامری خلکو ته وای چې ګوره تاسو سره چې دا کم کالی د سرو زرو چې دوی ته د واده د پاره چې دینو غوښتلیو چې مونږه یو واده لوړو بیا به ته واپس کو نو هغه خو پاتې شو دي سره ودا حرام دي لہذا دا تاسو چې دینو یو دغه کې ډډې ته وګرځوي د سره چې کم کالیو ناغه وګرځوي او سامری خو چې دینو ال د کی قتلیو چې دی یو مطالبه کړي و چې اجعل لنا الها کما لهم الها زمون د پاره معبود وګرځو څنګه چې دوی معبود دي نو دغه یو خبره خود ځان سر ساتلې و یو باس دی چې کله کالی وګرځول نو دا سامری ورپسې لاړ او بس بنې ورته ولګوله او د هغې نه چې دی نو هغې ولیکل او بیا د هغې نه سخې جوړ خو یو بله خبره وه چې کله دا سامري پیدا شي دا ولد زنا او حرامي و د دې مور ولګېدله هغې په یو سمسته کې چې دی نو دغسې پرېښودو چې کله دی پیدا شي جبریل علیه السلام مبارک به تشریف راوړه په اس باندې خو د هغې اس دا یو کمال و چې هغه به کوم ځای کې دا خپګ دله نو هغه ځای به شین کېده د سامري له جبریل علیه السلام خو به راته دنده به دله به خوراک ورکوو د خپلو ګوتو نه پی و غوړي و دا به ده ته به دا خوراک شروع نه دی چې کله په ښه بد پوه شو نو ده د هغه اس ته خپو خوره چې دی ځان سره محفوظه کړې وه ده چې کوم جبریل علیه السلام به پرې راته او علما لیکي وي دا اس چې کومونو دا د الله رب العزت ګورې دا مرګ هم پیدا کړی او ژوند هم پیدا کړی دی نو دا ژوند چې دی نو دی د اس په شکل پیدا کړی دی او مرګ یې د ګډ په شکل پیدا کړی دی وجې نه عبدالوهاب شارانی رحمه الله ذکر کړی دی په کشف الغمه عن جمیع الامه کې چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او دوزخیان دوزخ ته لاړ شي الله دې موږ او تاسو ټولو له د جهنم نه فنا راکړي او الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په خپل فضل باندې جنت نصیب کړي زمانونو جو پدې کې دا ګډ براوستلی شي پولیس رات باندې دا مرګ د ګډ په شکل براوستلی شي هغه به چې دی ذبح کړي شي نو آقا کریم علیه السلام فرمایي که چېرته د خوشحالۍ نه مرګ وي نو په دغه ورځ به جنتیان ټول مړه شوي وي او که چېرته د خفګان نه مرګ وي نو بیا دا جهنمیان به په دغه ورځ ټول مړه وي دیو وجې نه زما او ستا مشرانو چې دی نو یو ډېر خو غوږ یې خپلو علماو ته داسې موقع باندې هغوی به ورپسې بیا خپل یو تاریخي جملې وویل متلونه چې دي نو دا اکثر د هغه ځای نه یې راغلستي دي کله کله خو به یې له داسې درز ورکو کله کله د علماو نه د نیکانو خلکو نه به یې څه واورېدل نو په هغې پسې به لکه دې ځای کې وګورې هلکه وایي د خوشحالۍ نه مرګ نشته او د خفګان نه مرګ نشته نو دا د دغه حدیث مبارک نه تاسو چې ما کوم بیان کړ چې جنتیان به چې دی د خوشحالۍ نه ټول مړه وي او جهنمیان به د غمه ټول مړه وي هلکه دا خوشحالي د کوم طرف نه دا دغه چې دی دا غم به څنګه نو وایي دا ځکه چې جنتیان به دومره خوشحاله شي ځکه خیر دي مضبوط او دي چرچو ته دې نعمتونو ته راغلي یو هغه مرګ چې دی چې مونږ ترې یریدو د فنا کېدو خبره پکې وه د هغه ختمه شوه او جهنمیان به وایي چې مونږ خو وایي چې زه دا سخت عذابونو ته رالو جهنم ته خو ظاهره یو ورځ به داسې راشي چې مرګ به راشي او مونږ به ختم شو د عذابه به خلاص شو
هغه شی هغه تمه خو قطعي شوه تمه قطعي شو تاسو مونږ خیال کړي نو هلکه وي د خوراک نه تمه ښایي که نه نو هغې جهنمیان په دې تمه کې خو که نه چې یاره دا به که خیري مرګ راځي مونږ به چې دی نو هغه کېږو بس هغه چې پرې کله ګډ په شکل باندې مرګ ذبح شو بس خبره ختم شو نو ډېر سخت غم او خفګان په دې راغی د پیغمبر علیه السلام ته تعبیر وکړو که د غم نه چې دی نو مړه کېدل وي د غمه څوک مړ کېدی نو بیا به جهنمیان ټول شي د دې وجې نه ما عرض وکړه چې دا دغه چې کوم دی جبریل علیه السلام چې په کوم اس باندې راغلی دی دې پورې مې تاسو ته خبره کوله هغه دا جند الله رب العزت د اس په شکل پیدا کړی دی لہذا دقه اس باندې به جبریل علیه السلام د هغې دا تاثیر چې کوم ځای کې به یې قدم ږدو نو هغه ځای به زرغونېده او شین کېده به ځکه جند خو داسې شی دی که دغه آثار هغه خوره چې سامري کومه د هغه اس د سوی هغه خوره چې کوم ځای لګېدلې وه هغه یې محفوظه کړې وه نو چې کله اسخې جوړ کړو په دې ځای کې هلکه د سخي شکل یې ولې جوړو نو چونکې مخکې ما تاسو ته ووایي چې یو قوم لګیاو خپل کمالهې جوړ کړي نو هغه دغه شکل نو دا هندوان چې کوم دی چې که تاسو خیال کړي که نه د دې غواګانو د دغه عبادت کوي هندوان نو دا هم د هغې نه دا پولیس که را روانه ده که خیال دغه چې هلته کې د هغې هغه رئیس او مشر سامري چې کوم دی نو سخې جوړ کړی و نو دغه نوعه کې چې دی نو بیا دوی هم ځان له خدایان نیولي دي نو هغې داسې کار کوي داسې متیاز غړق خدایان دي العیاذ بالله د دې هندوانو چې هغې متیاز هم د هغې سکي د هغې ګوبر هم خوري داسې شی زمونږ رب ته وګوره موږ له څه نعمتونه یې نه دي راکړي په بدن کې دننه بهر الله اکبر او بیا راته اعلان هم کړی دی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هندوان پرېږدی چې د دې غواګانو د غویانو د سوټو متیازو ته پراته وي چې دا کار یې کوو دا شرک یې کوو او تاسو خو کوم ځای نه مو خوښوي دا باغونه میوې مو خورئ او غوښې مو خورئ او سبزیانې مو خورئ او غلې مو خورئ او بس یو حل دی مثلا تاسو ګورئ د خدای پاک کلام دی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ځمکه کې چې څه پیدا کړي دي دا ستاسو د پیدې دپاره الله پیدا کړي کلوا واشربوا ولا تسرفوا خورئ څکئ خو اسراف مه کوئ دې وجې نه چې دی ما عرض وکړو چې سامري ولګېده نو د هغه سخي په خېټه کې یا په خوله کې یا د اودسماتي په ځای کې دا خوره واچو کومه چې ځان سره محفوظه کړې وه هغه سخي د سرو زرو هغه د غوښې د هډوکو یو جوسه وګرځېدله جسدن له خوار قرآن کې راغلی او بیا یې چغې شروع کړې جمدې شکل چغې شروع کړې نو سامري وایي ګوره موسی علیه السلام کوهي تور ته تللی خدای ګوري او خدای دا دی بس هلته کې خو هغې داسې یو دغه یې کړی و که نه تاسو خیال داسې یو خبره تاسو ته وکړمه دا بني اسرائیل چې دي د دې متعلق تاریخ وایي چې دا پښتانه دي خیال مو دی وایي دا پښتانه دي نو زموږ د پښتنو کې دا یو لویه مسله شته دی هلکه پلاني ځای کې چې دي نو یو تنظیم جوړ کړی دی او هغې چې دی نو وایي چې مړي پسې به خیرات نه کوئ په لومبۍ ورځ او په درېیمې ورځې پورې یاره مونږ چې دا چل وکړو نو څنګه به وي هلکه هغه به په قهر اختی خپل مړي به محرومه کوي نو تا ولې دې تړو شو ته خو داسې وایه چې آقا کریم علیه السلام فرمایلي چې رحموا موتاکم بالصدقات په خپلو مړو باندې د صدقاتو په ذریعه باندې رحم وکړي هغه یو مومند جلسه یو مولوي صاحب ډېر ښه عالم و هغه دلته راغلی و د شنکر غاړې په جنازه کې
تقریر یې کوم خو د هغې دا ژبې خو داسې سخت دي زموږ خلکو خو دغه ژبې هغه شان موږ نه شو کولی نو هغه ډېره سخته جمله په دې ځای کې وویله او زه به تاسو ته داسې لږ اسانه کړم خو تاسو به هغه سختې طرف ته په خپل ذهن کې بوځئ لکه د یو لمبو ورځو کې چې 3 ورځې مثال پسې مه کوئ بیا وروستو نران شي مثال اکثر خلک داسې نو مونږ وایو نه مونږ اوس هم 3 ورځې پورې هم نران یو الحمدلله او د 3 ورځې نه وروسته هم نرتوب کوو بېغیرتوب به نه کوو زموږ دین زموږ دین داسې دین دی چې دا ټول غیرت دی تاسو خیال دی که نو هغه وایي چې یاره د 3 ورځو پورې داسې وکړي د مړي سره د لنو بیا کې تاسو پسې وکړئ کوونکی نو هغه داسې باندې تاسو د هغې په عجیبه پوهې تاسو پوه شئ بیا ګورئ مونږ او تاسو به مثال داسې ورکړو چې لکه اوس په حوالات کې یو سړی بند دی او دی وایي چې ګورې د دې حوالات پور پسې مه ځه او مخکې نه سپارش مپارش مه کوه نور وروستو خیر دی بیا چې دی عدالت ته شي بیا پسې پیسې لګوه هسې خبره درته کوم چې دلته د زرې کې دونې کېدله نو که بیا پیسې پسې ورسېږه خو بیا وروستو پکې ضرورت نشته څه مو خیال بهر حال عرض مې دا کوو د دې قبر مثال له څه دی دا حوالات او داسې دا ځکه موږ تاسو ته د صحابه کرامو دغه نه دا معلومه ده د تعلیماتو نه د پیغمبر علیه السلام مبارک د تعلیماتو نه د قرآن د تعلیماتو نه معلومه ده چې تاسو پسې صدقات کوئ په مړو پسې حضرت طاووس رضی الله عنه روایت دی چې هغه وایي چې د 2 ورځو پورې پسې تاسو ساساني د صدقې نه نو کوئ پسې 2 ورځو اما خامونه چې ورته تاسو کوئ ځکه وجه یې ښیي چې دا مړی په دې قبر کې ګرفتاري مصیبت دي نوې کور ته تللی دی نو که یو سړی خپل یې جوړ کړی دی نوې کور دی نو بیا هم دی دغه زوړ کور په حساب باندې دلته کې لاړه نه لګي بیا وایي که د چا دغه وس نه کېږي بیخي کمزوري دی نو خیر دی بیا پسې تلاوتونه کوئ نوافل پسې کوئ تاسو فکر را او داسې هم نه چې مثال به ته یو سړي د څومره وس کېږي نو هغه اندازه کې دا هم نه چې د وس نه بار لکه چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها راغلي قرآن کې بهر حال دا مې تاسو ته عرض کوو چې اوس په دې ځای کې سامري مشن وچلو هلته کې بني اسرائیل ویلي وو چې اجعل لنا الها کما لهم الهه دا خبره دې ځای پورې ما تاسو ته وکړه چې بیا موږ څه کوو بیا موږ یو کار که غلط مې نو موږ وایي چې یاره داسې دلته وي نو داسې به دلته به داسې نه کوو تاسو که خیال وو مخکې ورځو کې داسې برې نه داسې دا اواره ده یاره عجیبه څه میټینګ وشو ما ته دا خبره یاده ده نور ولي ورکوټ یو دونه هم نه ده یو خبره وکړله چې یاره که دې مړي وصیت کړي نو بیا به څه کوو د وصیت خو به خیال ساتې که وصیت خو د قرآن نه ساتې نو ما اوس پکې ووي مې لکه دا لږ ماشوم دی خو ستاسو له ټولو نه ذهن کار ښه کوي دې وخت او بله دا ده چې یو سړی مړي سره خپل مړي سره چې ته دښمني تېره شوې نه دی کوي پسې که نه یار ملا صاحب پسې کور ته نه دی چې جګړه ورسره وکړي چې خامخا یې وکړه خو که تاسو پسې جګړې له یو ملا صاحب راځي چې مه یې کوه نو بیا به ورسره تاسو کوئ چې نه خدای مې دا وایي پیغمبر علیه السلام مې دا وایي نو بیا به تاسو ورته ځان کمزوري کوئ نه بهر حال عرض مې کوم دوی خو مخکې ویلي چې موږ له داسې اله وګرځوه ناقه شانته چې دی نو بس سامري ورله جوړ کړه هغه مدعا یې ورله پوره کړله پل تقریبا 40 ورځې وې په هغې کې مو ورځې وتې وې بس د مشن شروع که تقریبا 80,000 کسانو د هغه څخه عبادت شروع څومره 80,000 کسان تاسو موږ دې ساده پښتو کې د مشرانو یو ټکي کړي دي ویل کوي د ناروا او دغه چې کوم دی نو ملګري ډېر د ناحقې ملګري ډېر
او که څوک وایي چې یاره زه دا خبره نه منم نو بس سمه خبره. یو ځای کې د محبوب علیه السلام صفات شروع دي، میلاد شریف شروع دی. یو ځای کې خیال محمد دی ډلې چې دی نو ډول له ډنګ ورکړ، یاره والله بیا وګورئ تاسو چې کوم ځای کې به خلک ډېر دي، شپېلي مو یو ډزې مو کوي، پیسې مو پېنولي. او که دلته چې د څوک ناتخوان له یاد چې ته عالم له 100 روپۍ ورکړي وګورئ دی پکې بل لا شی راویسي، هغه خیر دی. عرض مې دا دی نو دې وجې نه د دغه چې کوم دی د ناکاره ملګري وي ډېري، نو د ناکاره دا شو چې شرک خو په ټولو ګناهونو کې لوی ګناه دی، ان الشرک لظلم عظیم. نو په دغه 40 ورځې کې دنه وخت هم تېر شوی دی، جوړ هم شو دا سخی، بیا د هغه مشت په هغې کې بیا 80,000 کسانو هغه وکړه، د هغې عبادت شو. بیا چې کوم دی نو الله رب العزت دې ځای کې د هغې تذکره کوي. الله فرمایي وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، او یاد کا هغه وخت لره چې وعده اخیستلې وه مونږه د موسی علیه السلام نه د 40 شپو سره د ورځو نه. نو بیا چې موسی علیه السلام لاړو نو بس دی دغه معامله په دې منځ کې راله کومه چې تذکره وشوه. نو الله فرمایي ثم اتخذتم العجل، یا دغه روایاتو کې پکې د 12,000 یعنی د 12,000 روایت پکې مشته، اخیری پکې د 80,000 چې دا دونه خلکو عبادت نشي کړی. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، بیا تاسو چې دې نیولې اوسخي لره په خدای باندې. ثم اتخذتم، بیا نیولې تاسو العجل اسخي لره په خدای باندې. من بعده، پس تتللو د موسی علیه السلام نه کوهی طور ته، وانتم ظالمون، او تاسو چې دې ظلم کوونکي یې په نفسونو خپلو باندې. د عبادت د الله حق دی، نو دا تاسو په غیر موضع کې چې دی نو د سخیلو دا کار شروع کړو، دا په وضع د شی په غیر محل کې شو چې عبادت د چا حق نو هغه له مو حق ورنکړه، هغه ته مو نه بلکې د سخي عبادت شو. نو وایي تاسو ظلم کوونکي په نفسو. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بیا الله رب العزت فرمایي بیا موږ عفو وکړه تاسو ته کله چې تاسو توبه وکړه. پس تدینا لعلکم تشکرون، چې په تحقیق سره تاسو شکر ادا کړئ. نو هغه توبه څنګه وه؟ الله کومو خلکو چې عبادت کړی پیدا خلک یو دغه ته راشي، یو لوی میدان ته راشي، او چې چا عبادت نو کړي نو هغه هغې له تورې ورکړه چې بس داسې وکړي چې دغه خلک قتل کړي. یو توره وریځ راله په دې وخت کې هسې نه چې پلار عبادت کړي زوی پې ګزار کړي، یا په زوی باندې پلار ګزار کړي، یا ورور په ورور باندې ګزار کوي، نو دا خو ډېر سخته خبره وي که نه. نو وریځ راله یو توره او دې ته یې شابه شروع واچو، بس داسې لږ ساعت کې داسې د دې وینو دا خوړ روان شو. موسی علیه السلام یا الله زما قوم خو ختم شو. الله رب العزت د موسی علیه السلام مبارک دعا قبول کړه، او بس هغه توبه چې کوم دی نو په هغې باندې وکړله. نو روایاتو کې سردار راځي بیا موږ ژوندي کړې، قرآن راغستلی دي فاحیاکم، الله رب العزت ژوندي کړلې. د دې ځای کې د دې دپاره چې دی نو دا توبه الله قبوله کړله چې تاسو د الله شکر وکړئ. شکر چې دی نو علما لیکي دا طاعت دی، چې تاسو د الله تابعداري وکړئ، د پیغمبر د خدای طاعت وکړئ، او دا په ژبه باندې هم کېږي، په زړه باندې هم کېږي، او په جوارح هم کېږي. نو کم د نیکو اعمالو تعلق چې د څه سره د ژبې سره د ژبې د رب العزت په ژبه باندې د هغه شکرونه ادا کول، حمدونه ویل، ذکرونه کول، تلاوتونه کول،
او دارنګ چې کوم دی نو په زړه باندې الله باندې په ښه عقیده ساتل او په پیغمبر د خدای باندې د رسالت او دارنګ په جوارحو باندې کوم اعمال چې کیږي هغه په دا شکر دسی ترتیب سره چې وای تاسو وکي او دا شکر څه شی دی نو دا مسله چې دی نو علماو ذکر کړی ده چې شکر النعمت ذکرها د نعمت شکر چې دی دا ذکر راغی چې بار بار یادې مصطفی علیہ السلام په ذات بابرکت باندې الله په موږ رحم کړی دی دا نعمت را کړی دی نعمت عظما موږ له پکایش داغه صفاتونه کو پاغه درودونه وای او سید الطائفه جنید بغدادی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې شکر النعمت صرفها فی رضاء المنعم شکر د نعمت چې کوم دی نو هغه سدي خرج کول پر رضا د منعم کې د الله رب العزت پر رضا مال درکړي دی هغه الله پر رضا کې بچی درکړي دي هغه باندې چې کوم دی نو قران او سنت پزده کې عالمان ته جوړ کې حافظان ته جوړ کې زمکه درکړي د پاغي کې د الله چې کوم دی نو برخه وکي مقبري لزیور کې مدرسې لزیور کې مات د مثال په تور ټولي کې راځي ها د دې وجه نه چې کوم دی نو دا 52 نمبر 51 او 52 نمبر آیات د دې ځای پورې دا چې کوم دی نو وشو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ آیات کې هغه وخت لري چې ورکړیو موږ موسی علیه السلام ته کتاب الف لام په کتاب کې چې دی نو دا حدیدي مراد دی تورات والفرقان او فرقان نو دا و حرف عاطف دی او دې کې چې دی نو د دین مراد چې دی نو څه دی د دین مراد تورات دی کتاب دی تورات خو بهرحال موسی علیہ السلام ته تورات ورکړي دغم فرق کوون کې دی نو دا کتاب فرق کوون کې د دې وجه نه چې د کتاب سره فرقان صفته ذکر کو دې کتاب لعلکم تهتدون چې په تحقیق سره تاسو هدایت بیا مو په دې باندې اغه لار ته ورسیږي کوم چې باندې الله رب العزت او داغو محبوب پیغمبر رضا کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ خدای پاک زمون رضا شي الہ العالمین شاله د دوانو جهانونو کرا نشي تقصیرات معاف د ایمان دین اهل سلامتی نشي خیر خاتمه په ایمان کې فلسطین مسلمانانو ناصر مددگار ټول دنیا مسلمانان چې څومره تکلیف کې الله تکالیف رفع دفع خیر خاتمه زمون په ایمان دنیا کې مستقیم صلی الله تعالی